future indefinite tense. خو د future indefinite tense شروع کېدو نه اول تاسو په خپل ذهن کې دا کېده چې دا future indefinite tense مونږه استعمالو کم ځای او کله مونږه استعمالو. نو future indefinite tense چې دی دا مونږه د راروان وخت د ارادو دپاره استعمالو. یعنی پر روان وخت کې به مونږ یو کار کوو، زمونږ په ذهن کې یو اراده ده، نو د هغې دپاره مونږ future indefinite tense چې دی هغه استعمالو. لکه د مثال په طور باندې که زه ووایم چې سبا به مونږ کالج ته راځو، هم کالج آئنګې، مونږ به کالج ته راځو، نو دا زما په دې ذهن کې اراده ده چې سبا به مونږ کالج ته راځو. نو د دې دپاره به زه کوم ټینس استعمالوم؟ future indefinite tense به استعمالوم. دغه شانتې زه وایم چې زه به چیس کم، نو پر روان وخت کې به زه چیس کم، د هغې دپاره زما اراده ده زه به روټۍ خورم، زه به اوبه څکم. ټیک شو؟ یا د دې نه علاوه زه به لاهور ته ځم، مونږ به یورپ ته ځو. تاسو یورپ ته ځئ که نه؟ انګلیش د څه لپاره زده کوئ؟ نو د راروان وخت د ارادو دپاره تاسو کوم یو ټینس استعمالوئ؟ به future indefinite tense چې دی د هغې دپاره به استعمالوئ. ټیک شو؟ ګورئ که چېرې تاسو د ایگزامینیشن په حال کې ناست یې او تاسو ته کوېسچن راغلی دی چې ټرانسلیټ انټو انګلیش، تاسو به د اردو د جملو لاس ورډز ته ګورئ. که چېرې د اردو د جملو آخري الفاظ دا راغلي وو، یعنی گا گی گے دا الفاظ راغلي وو، نو تاسو به پوه شئ چې دا د future indefinite tense sentences دي. لکه د مثال په طور باندې میں کالج آؤں گا، ہم چائے پئیں گے، آپ پانی پئیں گے. نو تاسو د سنټنسز ته وګورئ، د اردو د جملو په آخر کې گا گی گے دا الفاظ راغلي دي، نو موږ ته پته ولګېده چې دا د future indefinite tense چې دي دا سنټنسز دي. اوس په future indefinite tense کې به دا سنټنسز مونږ انګلیش ته څنګه اړو، یا که چېرې مونږ د فیوچر په باره کې خبرې کوو، نو د هغې دپاره بیا مونږ له د انګلیش رولز چې دي هغه پکار دي. او د انګلیش رولز د ټولو نه اولنی چې کوم دی هغه دا دی چې په دې کې به د ورب چې دی فرست فارم چې دی هغه به استعمالیږي. په فیوچر انډیفینټ ټینس کې به د ورب کوم یو فارم استعمالیږي؟ فرست فارم اف د ورب چې دی هغه به استعمالیږي. د دې نه علاوه دویمه خبره دا ده چې په دې کې به هیلپینګ ورب استعمالیږي. او کوم کوم هیلپینګ وربز استعمالیږي؟ یو دی ویل او بل دی شیل. یعنی ویل او شیل دا دواړه به په فیوچر انډیفینټ ټینس کې هیلپینګ وربز چې دی دا به استعمالیږي. اوس شیل هیلپینګ ورب چې دی دا به استعمالیږي د آی او د وی سره، او ویل هیلپینګ ورب چې دی دا به د دې نه علاوه د باقي ټول کو ناونز دي او کو پروناونز دي چې د سبجیکټ په ځای راشي، نو د دوی ټولو سره به څه لګي؟ ویل هیلپینګ ورب چې دی دا به استعمالیږي. ځان ته اسان کې کو چېرې زموږ سره د سبجیکټ په ځای باندې آی او وی دا دواړه راشي، نو د دوی سره بیا مونږ هیلپینګ ورب شیل استعمالو. او کو چېرې د دې نه علاوه باقي څومره هم ناونز او پروناونز هغه د سبجیکټ په ځای باندې راشي، نو د ټولو سره به مونږ ویل هیلپینګ ورب استعمالو. ټیک شو؟ خو د رایټینګ دپاره یا د ایگزامینیشن دپاره د آی او د وی سره تاسو شیل استعمالوئ. نور نن سبا شیل چې دی هغه زیاتر ختم شوی دی، مونږ ټول په سپیکینګ کې ویل استعمالو. ټیک شو؟ ښه اوس مونږ راځو او د دې سټرکچر زده کوو. په سټرکچر کې د ټولو نه اول سبجیکټ، بیا د هغې نه بعد هیلپینګ ورب یعنی د ویل او د شیل نه به یو هیلپینګ ورب ولګي، بیا د هغې نه بعد د ورب فرست فارم او بیا پسې آبجیکټ. لکه د مثال په طور که زه ووایم چې زه به اوبه څکم، نو څو آی شیل ډرینک واټر. دغه شانتې مونږ به اوبه څکو، نو وی شیل ډرینک واټر. دغه شانتې هغه به اوبه څکي، نو هی ویل ډرینک واټر. او جنې ده هغه به اوبه څکي، نو شي ویل ډرینک واټر. ناون مونږ استعمالو، لکه پیشو به اوبه څکي، نو کیټ ویل ډرینک واټر. او پیشوګانې به اوبه څکي، نو کیټس ویل ډرینک واټر. هلکان به اوبه څکي، بوایز ویل ډرینک واټر. جنکې به اوبه څکي، ګرلز ویل ډرینک واټر. اوکې، احتشام به اوبه څکي، احتشام ویل ډرینک واټر. نو تاسو کو چېرې دې خوا وګورئ، نو چې کله آی او وی راغلی دی، نو د هغې سره مونږ شیل هیلپینګ ورب استعمال کړی دی. او د دې نه علاوه چې باقي څومره هم ناونز یا پروناونز راغلی دی، نو د هغې ټولو سره مونږ ویل هیلپینګ ورب چې دی هغه استعمال کړی دی. ټیک شو؟ دا ستاسو دپاره د رایټینګ طریقه ده چې تاسو کله لیکل کوئ نو داسې به لیکئ. اوس چې کله تاسو سپیکینګ کوئ، نو د سپیکینګ دپاره د ټولو سره ویل استعمالوئ. لکه څنګه
I will drink water, you will drink water, we will drink water, they will drink water. او کو د دې نه هم آسان وایي نو بیا سو I او ورسره double L لکه څنګه I'll drink water, I'll make ablution, I'll go to mosque, I'll recite the Holy Quran. آسان دی دغه شانتي he'll drink water, he'll go to mosque, he'll recite the Holy Quran. دغه شانتي they'll drink water, they'll go to mosque. تاسو په انګلیش په کتابونو کې لیدلی همي لکه سو he او ورسره سو دا ډبل ال دي لیکل شوی نو he'll دغه شانتي I'll دغه شانتي will. Okay, you'll come to college, I'll come to college. easy دی که easy نه دی نو د سپیکینګ لپاره تاسو ټول صرف will استعمالوي او د دې نه کو چری خپل نیټیو سپیکرز په شانتي انګلیش وایي نو بیا سو دا که شانتي will they'll. اوکې ګلابا دا خو ستاسو د انګلیش د نننۍ ورځې لپاره چې کوم د ګرامر سیکشن وو یا د ګرامر سیشن وو هغه پوره شو. اوس دا به مونږه استعمالو کله د دې د سپیکینګ ټاسک زمونږ څه دی نو زمونږ ټاسک دا دی چې زمونږ دا اراده ده چې سبا یا بل ورځ به زه دا کارونه کوم نو د هغې دپاره به مونږ دا فیوچر انډیفینټ ټینس استعمالو. آسانه کې ځان ته کوم چې مونږ ډیلی روټین ویلیو دغه په اراده کې راولئ چې پر روان وخت کې یا په سبا یا بل ورځ به دا کارونه زه کوم نو بس دا فیوچر انډیفینټ ټینس د هغې دپاره استعمال کړئ. لکه څنګه زه وایم چې زه به سحر وختي پاسم نو I will get up early in the morning. زه به اودس کوم I will make ablution. زه به جومات ته ځم I will go to mosque. زه به د سحر مونځ کوم نو I will offer the dawn prayer. زه به د قرآن مجید تلاوت کوم I will recite the holy Quran. دغه شانتي زه به واپس راځم I will come back home. دغه شانتي زه به ناشته کوم I will take breakfast. بیا د هغې نه بعد زه به ځان تیاروم I will get ready. زه به کپړې بدلوم I will change my clothes. زه به کالج ته ځم I will go to college. زه به کلاسونه اخلم I will take the classes. دغه شانتي د دې نه په اخوا پسې تاسو باقي چې څومره کارونه ستاسو اراده ده پر روان وخت کې د کولو د سبا